أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. نننی درس کے انشاءاللہ العزیز سورة انعام پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 19 آیات نمبر 154 55 56 درې آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. د نه مخکې چې نو هغه مسله د شرک د هغوی چې نو د رد وشوله، د هغوی په شرک باندې رد وشولو. اوس دې ځای کې د آیات کې مسله د رسالت چې نو هغه بیانېږي. الله جل جلاله وایي ثم آتینا موسی الکتاب، بیا مونږ ورکړلو چې نو موسی علیه السلام ته کتاب تماما چې هغه پوره او پوره نعمت و علی الذی احسن په هغه چا چې د هغه نیکي کړې وه، و تفصیلا لکل شیء او تفصیل و د هر یو شی زو پکې. اوس دلته چې نو هغه یو ورکوټه شانتي سوال واردېږي. عربی ګرامر مطابق ثم چې نو هغه راځي د پاره د تعقیب ورستوالی. علاوه ثم آتینا موسی الکتاب، بیا موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب. نو موسی علیه السلام او د هغوی نو زمانه او کتاب خو د قرآن پاک نه مخکې تیر شوي دي. موسی علیه السلام چې نو هغه د حضرت عیسی علیه السلام نه مخکې تیر شوی، او عیسی علیه السلام د حضور علیه السلام نه چې نو 570 خواشه کان چې نو هغه مخکې راغلو. الله وی نو بیا الله پاک وی ثم آتینا موسی الکتاب، بیا موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب. تفسیر خازن کې چې نو هغه جواب لیکلی دی چې ثم آتینا موسی الکتاب دا د زمانې په اعتبار سره نه دی، بلکې دا د خیر په اعتبار او د مرتبه په اعتبار سره دی چې د اول اوچته مرتبه لوی خیر نه ډک دی نو هغه کلام پاک دی، قرآن پاک چې نو هغه دی، او بیا د دغې نه وروستو دویمه مرتبه چې دی نو هغه په خیر او نعمت کثیره کې هغه د حضرت موسی علیه السلام چې کوم کتاب او تورات شریف چې نو هغې ده. نو ځکه الله وایي ثم آتینا موسی الکتاب تماما چې هغه پوره نعمت ولو علی الذی احسن د هغه چا دپاره چې د هغه نیکي کوله. اوس د هغه چا دپاره چې نیکي کوله نو دی نه مراد څوک دی؟ نو یو روایت کې راځي چې د دې نه مراد حضرت موسی علیه السلام دی، ځکه موسی علیه السلام د الله جل جلاله پیغمبر ولو، او پیغمبر په ټولو خلکو کې د ټولو نه کامل چې نو هغه وي. موسی علیه السلام کې چې نو کامله بندګي وه. دویم چې نو هغه حضرات دویمه معنی توجیه کړې ده تماما علی الذی احسن و تفصیلا، چې هغه د هر نیکی کوونکي محسن د پاره چې نو هغه پوره نعمت ولو، و تفصیلا لکل شیء او په دې کې تفصیل و د هر یو شي. هغه دور کې چې څومره انبیا علیهم السلام صلحا نیکان علما ول، نو د هغوی به د تورات متعلق چې نو هغه به فیصلې ورکولې، فیصلې به یې کولې. وهدى ورحمه او هدایت او رحمت لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، دا رسول پر راغلو نو د پاره د دې چې دوی د دغه په الله پاک په ملاقات باندې ایمان راوړي. وهذا کتاب انزلناه، الله وی دا کتاب یعنی قرآن پاک مونږ نازل کړی دی مبارک برکت والا. تفسیر مدارک کې چې نو هغه معنی کړی ده کثیر الخیر، ډیر خیر والا. نو کم ځای کې چې دا کتاب وي قرآن پاک وي په هغه ځای کې به خیر وي. که دا په یو کور کې چې نو هغې په دغه کور کې به خیر وي، که دا د یو انسان په ژوند کې د هغه په ژوند کې به خیر وي، که دا په یو معاشره کې په دغه معاشرې کې به خیر وي، که دا په یو علاقه کې په هغې علاقې کې به خیر وي، که دا په یو ملک کې نو په هغې ملک کې به خیر وي. نو کلام دا چې نو عادلانه نظام دی.
الله دا چې نو انسانانو د پاره په تور د دستور سره قانون سره چې نو هغه را لېږلی دی. نن چې زمونږ سوره هم چې نو هغه پستی ده سوره ناکامي ده، د هغې لوی وجه دا ده چې مونږ د قرآن پاک د نظام نه چې نو هغه محرومه یو. الله رب العزت دې په مونږ باندې دغه چې نو هغه عادلانه نظام لاګو کړي. کله چې زمونږ باندې دا رالو مونږ به دنیا هم چې نو هغه د ترقۍ او د کامیابۍ به موي، آخرت نو هغه به مو هم د ترقۍ او د کامیابۍ. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ځوان ته سړی لکوډې شانته چې نو هغې تاریخ وګورئ، ځکه وایي چې تاسو د خپل اکابرو تاریخ ګورئ. نو کله چې سړی د صحابه حالات وګوري را وګوري نو نه ورسره اسباب ول، نه ورسره سامان ولو، نه نور هېڅ، نه افرادي طاقت ولو، خو صرف او صرف د الله کلام ورسره ولو. دی خپل چې نو هغه دستور او قانون جوړ کړو. الله رب العزت په ټوله دنیا باندې چې نو هغه غالب کړل، په ټوله دنیا باندې الله پاک چې نو د هغوی له حکومت ورکو، په ټوله دنیا باندې چې نو هغه دین اسلام چې نو هغه یې څه کړلو، هغې ورسول او د هغې جنډۍ چې دی نو هغه یې ولګول. نو ځکه الله وایي هذا کتاب انزلناه مبارک، دا کتاب چې کوم موږ نازل کړی دی دا برکت والا ډېر لوی چې دی نو هغه د برکت کتاب دی. فتبعوه، نو پس تاسو د دې تابعداري کوئ. واتقوا، او ځان چې دی نو هغه بچ ساتئ، یعنې د دې د پارمانۍ نه یا چې نو د الله پاک د عذاب نه، لعلکم ترحمون، د پاره د دې چې په تاسو باندې رحم وکړی شي. اوس د دریم آیات کې د قرآن پاک د نزول چې نو هغې علت او د هغې چې نو حکمت ذکر کوي. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، الله وی دا کتاب موږ د دې دپاره نازل کړلو چې تاسو چرته دا خبره ونه کوئ چې یقینا دا کتاب نه مخکې اولني چې کوم دوه کتابونه نازل شوي ول، تورات او انجیل، چې دا معروف او مشهور ډېر زیات ولو. نو دا کتابونه خو په یهودو او نصارو باندې نازل شوي ولو. موږ ته خو داسې څه کتاب نو راغلی، که موږ ته راغلی نو موږ به هم ډېر نیکان او صالحانو. دویم هغه کتاب چې نو هغه په عبرانۍ ژبه کې و، سوریانۍ ژبه کې ولو. نو د هغه خو عبرانۍ او سوریانۍ ژبه کې ول، مونږ خو اهل عرب یو، زمونږ ژبه چې نو هغه عربي ژبه زمونږ وه. نو چې زمونږ ژبه عربي وه نو مونږ د هغې نه استفاده نه شوه کولی. نو الله رب العزت د هغې حکمت ذکر کړو، ځکه وایي چې نو هغه حضرات لیکلی دي حضور علیه الصلاة والسلام نه چې کله الله پاک نبوت ورکولو نو په هغه وخت کې عربو کې نو هغه 15 قومه پاتې کېدل. یو نو هغه د عربو مشرکان چې دا په ټولو نه په کثیر تعداد چې نو هغه دقه خلک ولو. دویم چې نو هغه یهود، دویم نمبر باندې چې نو په عرب په علاقه باندې چې نو هغه د یهودو کثرت و. دریم مرتبه باندې چې نو هغه نصارو ول، چې دا په نجران وغیره په دغه علاقې باندې آباد ول. نور هم داسې ځای په ځای ول، زیات تر چې نو هغه کسان په نجران کې ول. دریمه ډله چې نو هغه صابئین ونه، څلورمه او پنځمه ډله چې نو هغه د مجوسیانو چې د شاذ او نادر کم ولو. نو دا 15 قومه چې نو هغه په دغه وخت کې پاتې کېدل او دې کې اصل مخاطب چې نو هغه لاول عرب او بیا د ټولې دنیا دپاره الله رب العزت چې نو دا کلام هدایت راولېږلو. نو الله وی دا مې د دې دپاره نازل کو ان تقولو، دا چې تاسو وایئ چې انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، چې یعنې یقینا چې کتاب خو هغه نازل کړی شو په هغې 2 ډلو باندې چې کم زموږ نه وړاندې ول، یهود او نصارو ته میلاو شو، موږ ته خو نه و. وان کنا عن دراستهم لغافلین، یقینا موږ خو د هغې د لوستلو نه چې نو هغه غافل ولو. موږ ته خو د سره چې نو هغه څه پته ونه، نو چې موږ ته پته نه وه د دغې په وجه باندې موږ نو هغه ایمان نه دی راوړی. مخکې آیات کې بیا دویم حکمت ذکر کړی، خو ټیم لږ دی، انشاءالله هغه بیا سبا وایم. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. ثم آتینا، بیا ورکړلو مونږه موسی الکتاب، موسی علیه الصلاة والسلام ته کتاب تماما پورا، علی الذی هغه چا باندې احسنا چې نیکي کوله، وتفصیلا او تفصیل لکل شیء د هر یو څیزو، وهدن او هدایت، ورحمتا او رحمت، لعلهم د پاره د دې چې دوی بلقاء ربهم په ملاقات د رب خپل یؤمنون ایمان راوړي. وهذا کتاب، او دا قرآن پاک دا یو کتاب دی، انزلناه چې نازل کړی دی مونږه، مبارک ډېر برکت والا. فتبعوه، پس تاسو تابعداري وکړئ د دې. واتقوا، او ځان بچ کړئ، ځان بچ وساتئ، لعلکم ترحمون، د پاره د دې چې په تاسو رحم وکړی شي.
ان تقولو چې تاسو چې نو هغه دا ونوای انما انزل الكتاب چې بشک نازل شي وو کتاب الا طائفتين پاک دو ډلو باندې من قبلنا چې زمونږ نه مخکې ورو و ان كنا او بشک او مونږه ان دراستهم د دې دل وستلو نه لغافلین به خبره